نو بیا کې هغه زمانه د حواله کول. نو حضرت حلیمه سعدیه رضی الله عنها فرمایي چې زما په بدن کې دا صلاحیت او استعداد نو چې یو ماشوم ته زه خوا هم ورکړم، لیکن پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې کله ما خوا ته واچولو او حضرت آمنه رضی الله عنها ولاړه ده او په دې انتظار باندې چې آیا زما دا ماشوم خوا اخلي او که نه، حضرت حلیمه سعدیه رضی الله عنها فرمایي چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام زما خوا قبوله کړه او زما په کمزوري بدن کې الله پاک هغه دپاره داسې مزېدار انتظام وکړو چې موږ حاضر خلک حیرانه شو. او ما خپل خاوند ته وویل چې لومړنی برکت د بچي دا دی موږ به وګټو، بس دا ماشوم هم نه پرېږدي، دا به ځان سره بوځو د پرورش لپاره. بهرحال پیغمبر علیه الصلاة والسلام د دې په پرورش کې هغه رالو دریمه حضرات دا په اوښه باندې تشریف فرما شو. مخکې د حضرت حلیمې سعدیې رضی الله عنها خاوند په اوښه باندې کېناسته او ورپسې بیبي کېناسته و، پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورسره غېږه کېدی، اوښه واچېدلی لیکن د ځای نه غورځي نه، قدم قدریم نه اخلي. د اوښانو ماهرین راغلل لیکن چا هم په اوښه باندې قدم قدریم وانه شي. حلیمه سعدیه رضی الله عنها فرمایي چې ما مشوره ورکړه که ستاسو خوښه یي نو زه به په دې سورلۍ باندې مخکې کښېنم او زما د خاوند به په دې سورلۍ باندې وروسته کښېني. چې کله دا طریقه اختیار کړې نو ښه اوښه روانه شوه، ځکه پیغمبر علیه السلام وروسته ناست و. اوښې حرکت کله نه کولو، خو چې کله راوړاندې شو اوښه روانه شوه، خلک حیرانه دي او حاضرینو ډېرو خلکو اصرار د دې خبرې وکړې اظهار چې کاش دا ماشوم وګرشتی دی ښه به دا خو یتیم دی لیکن خیر او برکت نه خالي نه دی. څه ناشنا ناشنا عجایب مو په دې خپلو سترګو باندې لږ ټیم کې وکتل. اوښه روانه شوه، هغه کمزوري اوښه ده او د ټولو خلکو د سورلۍ نه وړاندې شوه. ټول ورته حیران دي چې دا هماغه اوښه ده چې په هغه طرف باندې راتله وه، د کلي نه مکې مکرمې شهر ته راتله، نو قدم قدر یې ډېر په ګرانه باندې مشکوک کمزورتیا د وجې ده. اوس هماغه اوښه ده، خوراک یې نه دی کړی او بدن یې بلارم شوی دی او رفتار هم د ټولو سورلۍ نه تېز کوي. بهرحال د ټولو نه وړاندې بنو سعد قبیلې ته حضرت حلیمه سعدیه رضی الله عنها ورسېده. د ماشوم تربیت شروع شو، شپه تېره شو، په سبا باندې د حلیمې سعدیې رضی الله عنها خپلو زامنو او خاوند ګډې او بیزې سرور دپاره د کور نه وویستې او کله چې ماښام واپس راغلې ګډې او بیزې انتهایي مڼې هم وې او چې کومې ګډې او بیزې وچې وې هغه یې پی وکړل. ټول حیرانه دي چې دا نن خو نااشنا عجیبه منظر دی. زموږ خو هغه ګډې بیزې چې هغې لنګې شوي وي او هغه یې پی کې د برکت او زیاتوالی نو نن خو دې وچو ګډو او بیزو پی وکړل. ډېر خوشحاله دي. سهار بیا
مکه زی د ګډي بيزي بوتلې د قبيلې خلکو یو بل ته وویل چې تاسو ګډي بيزي هغه ځای ته بوځئ چې کوم ځای ته دی بوځي وګوره ګډي بيزي باندې د مړی هم راسي